پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د خپل روړو په باره کې مشرور په منځله د پلار دی پلار ته چې څنګه پاسي د قصیب مشرور ته پاسي ما یو کتاب کوت پای کې لیکلي یعقوب علیہ السلام با ادب با نصیب کتاب کی وګورئ به چتا یعقوب علیہ السلام مجلس ته تشریف راوړو یوسف علیہ السلام ورته پانسید څه عذر د وجنه څه بې فکرۍ د وجنه الله ورته وحی راولېږله یا یوسف ته دې خپل پلار ته ولې پانسېدې عذر معذرت الله وی نه دا ادب و چې ته به خپل پلار ته پاسې چې ته پانسېدې زه ستا رب ستا خاندان نه نور نبیان ختموم بل نبی به ستا په خاندان کې نه راځي سورې یوسف وګورئ وقال سورې مؤمن وقال رجل المؤمن دا وګورئ بیا چې یوسف علیہ السلام یو راغلی یو پیغمبر چې لاړ تاسو وی چې بل پیغمبر به راځي شي نو مشرور دا په منزله د پلار دی دا ادب یې موږ ته وښوو تیزه خبره به ورته نه کوي پلار ته به په تیزه خبره نه کوي عاق درې لفظونه لري عین الف قاف د پلار غیبت به نه کوي د پلار غیب به نه لټوي پلار احانت به نه کوي پلار په مخ کې به پلار ته نه قارېږي نه به د پلار په مخ کې هغه چا ته قارېږي چې پلار په چا خبر کېږي نو چې دا کارونه دې وکړل نو ستا دعا به نه قبلېږي دا نه چې د میراث نه محرومه شي میراث نه محرومه کېږي خو کوه دعا نو فرض دې نه قبلېږي نفل دې نه قبلېږي ولې د پلار بې ادبي وکړه ان اشکروا لي ولوالديك باندې ولې عمل وکړو نو پیغمبر علیہ السلام ورور له کم حق ورکړو او لونو له کم حق ورکړو الله اکبر چا چې دوه لونه لوی کړي تعلیم ورته ورکړو واده کړي چا چې دوه خويندې لوی کړي تعلیم ورته ورکړو واده کړي دا په جنت کې زما سره دا سیدا چاته فرمایي صحابه کرام ته فرمایي دا زما سره په جنت کې داسي کور ته خوراک راوړي لومبه خپل لور له خوراک ورکړي شته پتا سو کې څوک مولا شته پتا سو کې څوک چې دا کاری کړی د دواړو جهانو سردار مبارک با مجلس کې تشریف فرماو مجلس کې به تشریف فرماو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه بی بی براله پیغمبر علیہ السلام به پاسه خپل زینا مخله بلال فاطمی بی بی دراس نه ونیوه خپل به کړه فاطمی ته دلته کېنه او په خپل به سره څنګه تکیناس شته په تاسو کې په مولانو کې څوک چې لوري خورې پنځم میاشتې پس د خاوند د کور رااله خیر علي خیر علي مړ یو خدا په مخ را روانه کینی چرته نه هغه غریب شپږ میاشتې شي او نا وګه والو چې ستا لور کور تراله ستا خور کور تراله ته په سفر ځې په چمله کې په کوګا کې نو بلکلی کې ستا خور دا لور دا سفر ځې یو 15 منټو له ودرېږه بچے می څنګه دي نو سیدی دي بچیان می څنګه دي په خور ته لمه ما چې یاد شي نو خور دې کور درانا تور ته پاسا خیر علي وته وایا ماشومان ته نواله خولې کا خور کې نوا او خپل ټبر ته وایا دې له ډوډۍ نه ور کوي نا وګه په بازار کې خاصه قجیر میان پخې پچان بیان پخې شرګ روخ پخېږي سجي بس وس رازم میوه راوړه قرض وکا د خپل خور او لور د پاره میوه راوړه خوراک راوړه او جوړه جامه راوړه خوري ما نور وس نشته دا بس خوخه مې وچته یو خوري زی بنه ګورې ښه ډېر ستړي شوی او نور څوک به خورای اومنا دا به صرف دا خوري چې ستا لور دغه سي ژوند تا ته وګوري چې پلار باندې داسې مین دی او غرور را باندې داسې مین دی داسې خور به د چانې سو غواړي ناوګی والا و خو به غواړي ته ورته وایې خاوند مې نه کتلی دی کوم مرې او کوچوې دومره شی در کوم نه
هغه د تم وې زم ستا د پلار نه پیدا یم کو پتاڼو په تحصیلونو مې نو ګرځولې نه زه د پلاني لور نیم نو لاړ شه د ډګر په تحصیل کې وګورئ څومره معزز خلک دا په تحصیل کې د خپلو خویندو لوڼو سره ولاړ دی ولې ولاړ دی دې خپلې خور لور له تا د سنت او د سیرت عزت نه دی ورکړی جایداد څه شی دی نن هم زه د جایداد خاوند یم نن هم مارونو ته ویلي دي زه هېڅ نه غواړم تاسو نه ما سره صرف وروري کوئ جایداد څه شی دی ورور خور او لور د عزت غواړي د پیغمبر علیه السلام لور له دا قدر ورکړو او میندو له څه قدر ورکو وی فرمایل الجنة تحت اقدام الامهات الله اکبر اے زما امتیانو کو جنت ګورئ د مور قدمونو راشه د مور قدمونو خپل کوي زما معمول دا دی ذاتی طور زه د جمعې په ورځ چاته سفر باندې نه یم نو زه 10 بجې 9:30 بجې د والد صاحب خواله ځم زما والد صاحب ډېر کمزوری دی تقریبا 16 کالو عمر لګبګ کې منځ کې دی او زه خواله لاړ شم ورله دلال خیرات برکات مکیه نور دواګانې حزب البحر حزب الاعظم الله دې توفیق نصیب کړي سورې دخان سورې کهف دا دواګانې ورته ووایم هغه باندې شوب کمه داسې او بیا ول اوبه دم کم بیا د هغه لاسونه راوالم ځان باندې راکاږم دې جمعه باندې ما هغه د دواګانې وویلې زما والد صاحب بې اختیاره په جوړا شو او زما په دې لاسونې رامنډې کړې ما ویل چې زما د لاسونو سره څه کوي زما د لاسونې ښکلې کړل داسې ما د هغه د دواړه لاسونه راواغېستل دا مې ښکل کړل دا مې په سر او سمدس د هغه قدمونو مې دا زویونه ښکل کړل ما ته دا پته ده چې زما د پلار د قدمونو لاندې جنت خدای دې تاسو حج عمرې نه بوځي کو چا 1 کروڑ روپۍ په حج ولګولې څوک دا ګارنټي نشي ورکولی چې زما د حج قبول وي او راځئ د ورځې 100 پیرې د پلار او د مور مخ ته ګورئ قبول شوي حج عمرې ثواب دی څوک شته په تاسو کې چې د مور مخ ته وګوري محبت باندې د پلار مخ ته وګوري د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل پلار د جنت منځنۍ دروازه ده د پلار په رضامندۍ کې د الله رضامندي ده د پلار په ناراضمندۍ کې د الله ناراضمندي ده او مور څه شی دی مور عظیم سرمایه ده د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل چې ما د ماسخوتن نیت تړلی وې او ما سورې فاتحه شروع کړی وې او زما مور ما ته آواز کړی یا محمد ما سلام ګرځولی وې څه وایې مورې قربان شم په هغې هستۍ چې د مدینې منورې نه راروان او بیا په خپل مور په قبر په طرف لاړ او د خپل مور قبر خزې باندې پریوت او دا خزای داسې ونیوه څنګه چې یو سړی سلام کوي د ژوندې سره او داسې ورته وژړل هغه ټول داستان ورته یاد شو د دواړو جهانو سردار مبارک رحمت راغی مور له رحمت ورکو ښځې له رحمت ورکو لوڼو له رحمت بچو دپاره رحمت